زنانه نبی اسلام لراله وای د الله رسوله مونږ اوریدل چې د ښځو دین چې دی دا مختصر دی او مختصر داسې چې زمونږ نیمه زمانه اوس توجه شه د زنانو دپاره دی زمونږ نیمه زمانه 15 ورځې او 10 ورځې خو په پلیتۍ کې تېرېږي چې بیماري راته راشي پښتو کې ورته خلک وایي کپړې ورته راشي نو دا خو په پلیتۍ کې تېرېږي د الله رسوله منځونه اودسونه نه شو کولی او بله خبره د الله رسوله د سړو پاور ډېر دی د یو سړي ګواهي د دوه ښځو په مقابله کې ده مانه چې ښځې ګواهي ورکوي نو دوه چې شي نو د یو سړي عمرې نو موږ ډېر عاجز او کمزوري د پیغمبر د طرف نه جملې ته توجه شه نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل زنانو ته زما بهینه زنانه اوري ډېر نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وایي چې کله د یو انسان په کور کې لور پیدا شي الله تبارک وتعالی د اسمان نه دوه فرښتې راولېږي وایي ورشه په خپل رحمتونو کې راګیر کا فرښتې د اسمان نه راشي خپلې وزرې خورې کړي دا جینۍ او دا مور او پلار په دا وزرو کې راګیر کړي تر دې پورې دا د الله په رحمت کې وایي چې کله دا جینۍ لویږي او تربیت یې کېږي لویږي تربیت یې کېږي حتی تر دې پورې دا جینۍ د مور او پلار واده کړه الله تبارک وتعالی جمله وفرمایله چې د دا والدینو دپاره په دنیا کې خو اساني وه ها مشکلات شته لیکن په عقبا کې تا جینۍ لویه کړه واده دې کړه په عزت باندې د الله د طرف نه د اسمان نه جمله راله چې د دا والدینو دپاره وجبت لهما جنه زما رب مقابله کې جنت ورکړه زما محترم موږ منډه څه دپاره جنت دپاره وکړه وایي ستاسو دومره پاور دی چې ستا په وجه باندې والدین او یو بله جمله وي چې کله کور والا زنانه بیماره شي د ماشومانو بیماره شي د یو ورځ نه توجه غواړم چې کله کور والا بیماره شو دا زنانو ته ووایه دا خبرې کیدای شي ایمانی جذبه پیدا شي خو فیسبوکونو باندې اوري د ما بیان چې کله زنانه بیماره شي نبی علیہ السلام ورته جمله وفرمایله وایي چې بار انسان جهاد کوي د هغه جهاد عمره ثواب دی بیمارې زنانه ته ملاویږي جهاد کې کوم مجاهدین جنګیږي د هغې چې څومره ثواب کېږي هغه ستا په کور کې کېږي یو انسان حج د بیت الله له لړه د هغه چې هلته د حج عمره ثواب کېږي هغه د دې زنانه په کور کې کېږي یو انسان بار زکات ورکړه په لکونو اربونو روپو باندې زکات ورکړه د دې زکات عمره ثواب د دې زنانه په کور کې کېږي یو انسان ګویا عمرې له لاړه د دې عمرې ثواب د دې زنانه ته په کور کې فری فی سبیل الله ملاویږي یو انسان کال کې تبلیغ له لاړه د هغه چې څومره ثواب کېږي دې زنانه ته فی سبیل الله په کور کې ملاویږي یو انسان د جمعې مونځ له راغی د دې چې څومره ثواب دی هغه ثواب د زنانه ته کور کې فری فی سبیل الله ملاویږي یو انسان صدقه ورکړه قرباني وکړه هغه قرباني عمر ثواب دې زنانه ته په کور کې فری فی سبیل الله ملاویږي حتی تر دې پورې په سرزمین کائنات کې چې څومره نیکي کېږي د دا ټولو نیکو ثوابونه دې زنانه ته په کور کې ملاویږي زما محترم تر کومې پورې چې بچي نه زوګونه فری ملاویږي که نه نو پیغمبر ورته وی نور څه غواړي یو بله جمله ویم آخره کې یو بله جمله ویم که بند دی نبی علیہ السلام مبارک کو فرمایل چې کومه زنانه بچی اوزیږي او پړمبي ورځ بچي له پی ورکي وایي دومره ثواب یې وشو لکه چې و خندق یې وکنستل لکه جنګ خندق چې شوی و او خندق کې د پیغمبر سره چې کومو صحابو کار کړی دی نو ما ووې په دا ټوله دنیا کې د آدم علیه السلام نه والا تر قیامت د سبا پورې که انسانان کار وکړي په جهاد کې او د خندق د یوې ورځې باندې ور ډیبیټ کې ور واچې نو د دا ټولو کار د خندق د یوې ورځې ثواب ته نه رسیږي او دغې ښځې چې په لومبي ورځ خپل بچي له پی ورکړي داسې شوه چې په وو خندقونو کې کار وکړه دومره ثواب میلاویږي د ما او یو بله جمله ویم اخره کې بس بیا خبره بدلو دا زنانه چې د خاوند په کور کې وفات شوه دا زنانه چې د خاوند په کور کې وفات شوه او د خاوند د طرف او ته دفن ور واغوستلی شو او جنازه ووته او قبرستان کې خښه شوه نو پیغمبر جمله وفرمایله چې شهید ته هله د شهادت مرتبه میلاویږي چې په جهاد کې وجنګېږي او سر یې قطع شي چې کومه زنانه د کور د خاوند د کور نه
جنازه اوچته شوه. پیغمبر جمله او فرمایله چې زما رب ووی دغه زنانه داسې شوه لکه چې په جهاد کې جنګېدلې ده او شهیده شوې ده، دومره ثواب یې وشو. زما محترم بس د شهادت مرتبه میلو شو زنانو ته. کومه زنانه چې د کور د خاوند د کور نه په کفن کې ووته او خخه شوه، بس دا زنانه شهیده ده. چې څومره زنانه د خاوندانو د کورونو نه جنازې اوچتې شوې دي، دغه زنانو ته الله تبارک وتعالی د شهادت مرتبه نصیب کړې ده. زما محترمو بس د دې نه بله خبره نشته. نو پیغمبر ته وایي چې د الله رسول زموږ دین نیم دی. زما پیغمبر ته جواب کې دا وایي تا ته دا نه ښکاره کېږي دا څومره مرتبې الله تاسو له درکړي. وایي چې یو انسان نه وینه توی شي، ګویا کلونه ولګوي، خپې یې پولی شي، خپې یې وپړسېږي، بدن یې ختم شي، نو دومره ثواب نه میلاوي څومره چې تا ته په کور کې ناسته باندې میلاویږي او په زوی باندې میلاویږي. د ما محترم پیغمبر داسې شفقت ول پخوانو خلکو سره سو هغې سره د هغې عقباز د قبر زندګۍ ورسره دغه چې زه به یوه شپه راځي تاسو ته ویم، تاسو ټولو ته ویم او ځان ته ویم، یوه شپه را روانه ده تاسو ته ویم، یوه شپه را روانه ده چې هغه تیرو واله شپه ده، یوه شپه را روانه ده چې هغه تنګستیا واله تنګستیا تنګ ځای واله. ته خو په 15 مرلې کور کې ګزاره نشي کولی، تنګ دی مالې جي کنال پکار دی، کنال دومره تنګستیا واله ځای ته ستا شپه را روانه ده، تا ته پته ده. او یو بله خبره کوم، ته یوازې نه پاتې کېږي که مور پلارونه ښځه دنه مور کره لاړه بیا چغې ویل تا نه ته یوازې خفه یم دغې قبر ته دغې کندې ته دغې ځای ته ته روانې چې تیارم پکې شته، یوازېوالې پکې شته او تنګستیا هم پکې شته. قسم دی که دا ځان مړ کړې، که دا دنیا په بله وړي، که هر څه وکړې، که مال د سره ډېر شو، حسب او نسب دې اوچت دی، په دنیا کې د ښځه ښکلې ده، بینک بیلنس در سره ډېر دي، گویا چې نوکران چاکران د سره ډېر دي. یوه شپه را روانه ده تاسو ته ویم دغه شپې ته زما ستا سفر دی، تاسو ټولو ته ویم د دغه شپې دپاره د دغې زندګۍ دپاره چا چې کوم دی دغه کړی دی ما ته لاس اوچت کړي. تیاري چا کړې ده؟ ماشاءالله تیاري هم کړې ده. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې اخري امت زما به داسې شي چې د مرګ اواز پې وشي، ځکه د مرګ نه مخکې کله چې انسان وفات کېږي او دله د مرګ فرښته راشي، نو دغه ټیم کې په حالت د زنکدن کې انسان د مرګ فرښتې په مخ ته ځمکه په اول ځل وویني. نوراني مخلوق چې فرښتې وویني دی حیران شي چې دا عجیبه مخلوق دی. ورته وایي ستا ټیم برابر دی، ټیم برابر دی. تا مالدارو خلکو ته ویم، ګاډو بینک بیلنس والا ټینشنیانو ته ویم چې د دنیا په کارونو کې غرق دی، هغې ته ویم تاسو ته ویم دی به وایي چې ماله دغه راکړه، ماله یو موقع راکړه، بس یو موقع راکړه. قرآن کې الله فرمایي لا یستقدمون شیئا ولا یستاخرون. دی به په د خپلو سترګو باندې مال او ګاډي وویني، دی به په د خپلو سترګو باندې ګاډو ته ګوري چې دا خو رانه پاتې شو. دی به په د خپلو سترګو غړېدلو سترګو باندې ښځه ورته مخې ته ولاړه ده، ورته به ګوري چې دا ښځه خو رانه پاتې شوه، دا زما ښځه وه، اوس به د بل چا نکاح کې ننوځي، دا بچي زما بچي وو په سرزمین کائنات باندې چې څه خوشحالي ما لیده ما بچو له را رسول، دا بچي زما نه دلته باندې پاتې شو، بس زما داسې زندګي ده چې دا بچي ما سره څه نشي کولی، دا ښځه ما سره څه نشي کولی، دا ګاډي بینک بیلنس نوکران چاکران حسب نسب ما سره هیڅ نشي کولی. په دارنېدلو وایي د سترګو نه به اوښکې بهیږي، دی به څه نشي کولی، لاسونه به حرکت نشي کولی، سترګو نه به اوښکې بهیږي، بس د اوښکو نه ما سوا تا سره څه نشته، بس د نوک نه به دې ساره شروع شي، تر پداپوزې به دې وځي، سترګې به دې پټې شي، د عقبا نه د زندګي ختمه شو د دنیا نه. د ما بیا چې ډېر یو ساعت دی تر هغې پورې مړي دا روح په دا کور کې ګرځي را ګرځي، مړي دا روح په دې کور کې ګرځي را ګرځي. څوک مالونه تقسیموي، د مالدارو خلکو کې داسې څوک په مالونو جګړې چې مړ شي، د چا په خزانه باندې جنګي پنجابیانو باندې، نو دی خو روح یې ګرځي را ګرځي، دی ګوري چې خدایه دا ما څه وکړ، دی خو زه په تخته پروت یم او دلته زمونږ په چابیانو باندې جنګ دی، د اولاد مې په چابیانو جنګ دی. چې کله روان کې زما محترم قرآن کې الله فرمایي چې انسان بلاسونه مروړي بس بیا به سني د مام او کندې ته تورو خورو ته ورکوس کی چې دله د ډبل بیټ نه بغیر وایي چې پوم نی نو خوب نه راځي، پوم نی نو خوب نه راځي. او تا نه تپوس کوم چې په دغه کلکه خوره په تورو خورو کې دې سملی بالښت سره نشته. او تا ته یو خبره کومه، کپړې دې اچولې دي د ځمکې د پاسه، بیټ د پاسه خو تا بنین او قمیص اچولې دي، بربند به د پکلکه توره خوره باندې سملی، سر ته د بالغ ایښی دی نو بالغ هم نشته، سر به دله داسې په ځمکه باندې کینې او قبلې ته به دله مخکې زما دا شپه او دا زندګي را یاده کړه.
या हबीब सलाम अलैका सलावत